أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. ننانی درس کے ان شاء اللہ العزیز سورۃ برات پارہ نمبر 11 رکوع نمبر 14 آیات نمبر 111 112 دو آیاتونه چې نو هغه ویلې کېږي. ما قبل سره ربط او مناسبت نو هغه ربط او مناسبت ده نه چې دین مخکې د هغې کسانو تذکره وشوله چې کم کسان چې نو هغه جهاد کې یا د نفاق د وجې یا د سستۍ کاهلۍ د وجې چې نو هغه نه وتلي، نو بیا هغې کې نو هغه لاول د منافقانو تذکره وشوه، بیا د هغې لس تنه مسلمانانو تذکره وشوله، په هغې کې بیا د 7 تنو مسلمانانو د هغوی د توبې ذکر وشولو، باقي 3 کسانو توبه د هغه مخکې را روانه ده. اوس دې ځای کې الله رب العزت نو هغه د خالص مسلمانانو تذکره کوي چې کم مسلمانانو هغوی جهاد فی سبیل الله کې چې نو هغه شرکت کړو، په هغې کې حصه اخیستې وه. نو الله رب العزت وایي ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم، الله جل جلاله اخیستلی دي د مؤمنانو نه د دوی ځانونه و اموالهم او د دوی مالونه بان لهم الجنه، د دې په بدل کې ځکه چې دوی له چې نو هغه جنت ورکړی، جنت دی یعنې د دې بدل هغه جنت دی. اوس دلته نو هغه یو ورکوټی شانتې سوال ذهن له راځي چې د انسان د کم وجود دی یا د انسان د وجود کې دا کم ساه چې دی نو دا دواړه خو د الله رب العزت چې نو هغه ورکړه ده، یا دغه شان د انسان چې دا کم مال دی نو دا مال خو هم د انسان له الله ورکړی، ځکه دی چې په کم اسباب او ذرایعو باندې ګټي نو دغه اسباب او ذرایع خو دله هم الله ورکړي، لاس شولو، خپې شولې، نظر شو، عقل شولو یا بل یو هنر شولو، نو دا صلاحیت خو به د انسان کې الله رب العزت ښودی دی، نو دا خو د الله د دواړه شیزونه د الله دي، نو چې کله دا دواړه د الله دي نو بیا څنګه الله وایي چې ما د دوی نه واغستلو، حالان کې اغستلو او خرڅول خو هغې ته وایي چې په یو کس چې نو هغه یو شیز او بل کس چې نو بل د یو مبیعي سودای د بل کس چې نو هغه مالی، نو دلته خدا دواړه د الله دي، نو چې کله د الله پاک دی نو بیا څنګه الله واغستن، نو دا د الله جل جلاله دلته چې نو هغه په طور د تشبیه ذکر کړي، نور چې نو الله پاک د خپل احسان په طور باندې چې نو هغه ویلي دي، او انسان په سمجھ کې چې نو هغه د پاغستل او خرڅول دغه د بیې په ذریعه راځي، نو ځکه الله رب العزت چې نو هغه د بیې دغه تذکره چې نو هغه وکړله. نور حالن کې چې نو الله رب العزت دا خود واړه دي د الله، نو چې کله د الله دی نو دا په طور الله پاک چې نو هغه د تشبیه ذکر کړل، حالان کې دا چې نو هغه د چا دی د الله رب العزت دی. یقاتلون فی سبیل الله، دوی چې نو هغه جنگی کې جنگ کې جهاد کې د الله په لارې کې. اوس حدیث مبارکه کې راځي، صحیح مسلم روایت هم دی او دغه شانتیانو ترمذی کې هم د دواړو مفهوم ده دی، کتاب الجهاد کې هم ذکر شوی او کتاب الایمان کې هم امام مسلم رحمت الله علیه نو هغه ذکر کړی دی. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی د الله رسول کې یو سړی د خپل مال په حفاظت کې جنگيږي، یا یو سړی چې نو هغه د خپل عزت په حفاظت کې جنگيږي، یا داسې نور. نبی علیہ الصلوۃ والسلام می دا هم د دام خو اصل جهاد هغه الای کلمت الله دی، اصل جهاد هغه د الای کلمت الله د پاره دی چې سړی د دې د پاره چې نو هغه وجنګيږي چې د الله جل جلاله دین چې نو هغه وینا د هغه بول چې نو هغه بالا شي.
د الله دین چې نو هغه په تمام ادیانو باندې چې نو هغه غالب شي. د دغه د غلبې دپاره چې کم کېدلی شي نو دغه ته ویلی کېږي جهادو. الان کې د دې نه علاوه د شهید او د شهادت نور هم ډېر قسمونه دي، لکه څنګه چې یو پیره مخکې موږ ومویلو. ځکه شهید چې نو هغه په 2 قسمه دی، یو شهید دنیوي دی او یو شهید اخروي دی. نو شهید دنیوي دی ته ویلی کېږي چې هغه باندې دنیا کې هم د شهادت چې نو هغه احکام جاری شي، غسل به ولا نه ورکوي، کفن چې نو هغه ولا نه ورکوي، نو ده ته ویلی کېږي شهید دنیوي والاخروي، دواړه ده ته ویلی کېږي. آخرت کې به هم اعلی مقام او درجه دي، او دغه شان دنیا کې چې نو هغه هم د باندې به غسل به ولا نه ورکولی کېږي، کفن به ولا نه ورکولی کېږي، دوی به په خپل دغه وینو زو سره په خپل دغه لباس سره چې نو هغه ښولی کېږي. او دویم چې نو هغه صرف شهید اخروي دی چې په آخرت کې به د هغه ته د شهادت چې نو هغه دغه مقام میلایږي. دغه یو سړی مثال په طور کې نو هغه په څه کې د خېټې دړ کې مړ شولو، تبې کې مړ شولو، حادثه کې مړ شولو، اوبو کې چې نو هغه ډوب شولو، ور کې چې نو هغه وسوځېدلو، را ورغړېدلو، نو دا هم شهادت چې نو هغه دی. تعاون مرض کې چې نو هغه مړ شولو، نو دې سړي ته هم شهادت چې نو هغه درجه میلاو شوه. خدای داره چې دنیوي نه دی، اخروي شهید دی. دنیا کې په د باندې چې نو هغه منظم کېږي، جنازه به ولم کې، کفن به ورته هم کولی کېږي، غسل به پې هم کولی کېږي، دا ټول به او نور په آخرت کې نو به. او اوس خو د هغې نه علاوه ماشاءالله ډېر شي چې نو د شهادت قسمونه دي. څوک وایي دا پلان کې شهید دی، اوس خو نو هغه د پالټۍ او د کور چې نو هغه شهید دی. اصل شهید هغه د جهاد فی سبیل الله الهی کلمت الله دپاره دی. نو الله وایي فیقتلون و یقتلون، بس دوی چې نو هغه نور کافر وژني، و یقتلون او دوی په خپله چې نو هغه هم وجلی کېږي. دغې کې دا راځي وعدا علیه حقا فی التورات والانجیل والقرآن. الله وایي د دوی سره د الله وعده ده، او دغه وعده چې نو هغه رښتینې ده په تورات کې هم، انجیل کې هم، قرآن کې هم. نو اوس دوی له الله چې کوم مقام او درجات ورکوي، نو دغه وعدې بالکل حق او سچ دي. نه یو وعده د انسان وي او یو وعده د الله ده. نو د الله په وعده کې چې نو هغه ذره برابر چې نو هغه نه تردد کېدی شي، بلکې که دا تردد د جان په ذهن کې راځي نو دا باعث کفر ګرځي انسان. نو هغه کې مخکې موږ ویلو چې یو سړی د دې لپاره وعده لوز وکړي چې زه به خپل د وعده او لوز چې نو هغه حتی الامکان پوره کوم، او بیا د څه وجې نه چې نو هغه د وعده پوره نه کړي نو دی ګناهګار دی. مولانا حسین احمد مدنی رحمه الله دا هغه باره کې راځي، هغه یو ځای کې چې نو هغه د واز دپاره بیان دپاره چې نو ټایم ورکړو، نو کله چې لرګاړ نه کوش ولو نو د هغې ته بیا لږ اخوا نور مسافت ولو، نو په هغه وخت کې کسانو پسې هم ټانګه ګاډه چې نو هغه نه ورالېږلی، دوی سره خو خپل هم څه ده نو ذکر ایل سپل یو کو کوش ولو. نو حسین احمد مدنی رحمت الله علیه خپل چې کوم سره خادم شاه سره راځه ټایم کم دی، مونږ ټایم چې نو هغه مثال په طور کې ورکړی دی چې نو هغه 11 بجې، اوس نو هغه لسنی مې دی زی کافی دی او سورلشته نه هغه زینه منډه چې نو شروع کړه. حسین احمد مدنی رحمت الله علیه ډېر لوی سړی چې نو هغه تیر شوی، نو د په منډه چې نو هغه تللو، شاید هغه چې نو خادم سره منډه ولا هغه ته حضرت مانګه چې نو ستړی د کو منډه ولې وهي، نو دا خو سورلی نشته، دا غویم نه درالې کې دا غوی په کوم قصور دی، وینا زما وعده کړی ده او که په دې منډه کې زه ورته شوم مړ شولم نو زه به الله ته چې نو هغه دغه سبب خیم چې الله زما دغه چې نو هغه چار کېدلو د دې علاوه زما نور چار ونه. نو دغه خلکو الله چې مقام ورکړی نو هغوی کې سوال هم اوس مونږ خلک وعده د څه لپاره کوو، نو مونږ د واده او نیټه دا د دې لپاره کوو چې په دې کې سره پراډ وکړو دوکو کو صرف دا ټایم چې نو هغه سیوا شي. نو چې کله داسې الله پیغمبر فرمایي دا د منافق علامت دی. منافق علامتونه کې یو علامت نه نو هغه دا دی اذا وعد اخلفه، چې دې کله وعده کوي نو د خپل وعده چې نو هغه به خلاف ورزي کوي. ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، او د الله نه څوک چې نو هغه زیات د خپل وعده چې نو هغه وفادار دی، نو د الله نه هیڅوک نشي کېدلی. پس تاسو چې نو هغه خوشحاله اوسئ په خپل بیع هغه چې کم تاسو د الله سره وکړه، یعنې خپل مال خپل جان دا مو الله ته حواله کو، او د الله چې نو تابعداري مو وکړله، او د الله نه د هغې په بدل کې نو هغه جنت غواړئ، د الله رضا غواړئ، الله دې موږ ته نصیب کړي. او بیا دغې باندې د دې وجې نه چې نو هغه تاسو وګورئ خودکشي حرامه ده. ولی حرامه ده؟ ځکه خودکشي چې انسان کوي نو دی خو د الله پاک د باندې د نفس خرڅ کړی دی او دی اوس په دې کې خپل تصرف کوي، نو چې کله کوي نو دا په امانت کې خیانت شول، او امانت کې خیانت حرام دی.
خو که چېرته یو سړی حلال وګڼي او ویې کړي نو بیا حضرات لیکلی دا سړی کافر شولو ځکه کم شیز چې په نس سره حرام یو د هغه سړی حلال وګڼي نو بیا کفر باعث دی. وذلک هو الفوز العظیم او دا د لویه کامیابي. التائبون العابدون الحامدون السائحون. الله جنو هغه د مسلمانانو صفاتونه ذکر کوي. د آیات کې الله رب العزت مسلمانانو او صفاتونه جنو هغه ذکر کړي او بیا اتم صفت ذکر کړي نه والحافظون لحدود الله چې دوی به د الله د حدود جنو هغه خیال ساتي. بعضی خلک اکثر جنو هغه په نیکی کې هم بیا جنو هغه دومره تجاوز وکړي چې هغه نیکی نه جنو هغه ګناه جوړ کړي. نو ځکه الله رب العزت د دغه ټول عبادتونو صفاتونو نه په اخره کې سووي والحافظون لحدود الله چې دوی به د الله د حدودو حفاظت کوي. یعنی په دې کې به د خپل طرف نه کمې او بیشې چې دی نو هغه نه کوي. نو اولنی التائبون دوبه توبه کوونکي ځکه انسان خطاکار دی. حدیث مبارکه کې راځي کل بني آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون چې هر انسان خطاکار دی او د بهترین خطاکار هغه دی چې کله د دنه خطا وشي او د هغې نه وروسته توبه وباسي. او دغه شانتي حضراتو لیکلي دي په ګناهي صغیره باندې اصرار کول، دوام کول، همیشګيري کول دا چې دی نو هغه هم ګناهي کبیره ګرځي. نو د مسلمان وړاندې صفت یو چې نو هغه دا ذکر شو د کامل بندي ادم چې دی به د ګناه نه توبه ډایرکټ نو هغه وباسي. العابدون دی به عبادت کوونکي د الله بچنیانو هغه عبادت کوي. په عبادت باندې بچنیانو هغه خپل ځان ستړی کوي. الله بچنیانو هغه خوشحالي په عبادت سره. الحامدون او د الله رب العزت چې نو هغه حمد او ثنا به وي یعنی د سره به د ذکر هم د الله کوي. لوی چې د بیانوي نو صرف د یو الله به بیانوي د الله نه ما سوا چې نو هغه د بل چا لوی چې نو هغه به نه بیانوي. السائحون او د بچنه نو هغه روزې نیونکي. سیاحت څه ته ویل کېږي نو حدیث کې دواړه معنی کړي دي. یو حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي حدیث مبارک چې نو هغه مفهوم دی سیاحت امتی الصيام زما د امت سیاحت هغه روزه ده. او دویم حدیث کې راځي سیاحت امتی الجهاد فی سبیل الله چې زما د امت نو هغه سیاحت دا د الله رب العزت په لار کې نو هغه جهاد کول دي. الراکعون دوی به رکوع نو هغه کوونکي یعنی اوږدو رکوګانې چې نو هغه به کوي. الساجدون سجدې کوونکي به فرض مونځ نه علاوه نو چې رکوع سجده کوي مقصد دا چې نفلي مونځونه عبادتونه به نو هغه ډېر کوي. الامرون بالمعروف حکم کوونکي به د ښې خبرو نیک کارونو نیک کار نو هغه به کوي. ښه خبرې نو هغه به کوي. خود غنیک کار او ښه خبرې کې نماز کوي چې په آخر کې الله پاک اتم صفت څه ذکر کو والحافظون لحدود الله چې ګوره دې کې به د خپل طرف په عبادتونو کې به وړاندې وروسته نه کوي څنګه چې الله او د الله رسول نه منقول دي هم اقشان دي به کوي. لکه اوس تهجد له پاسېدلو او دا کړس او کړوس او نور خلک چې نو هغې د خوبه وباسل نو دې خو چې نو هغه امر بالمعروف کې حدود الله حفاظت یې ونه کړلو. لکه مشهور دی نو هغه قصه د خلک اکثر وایي سړی چېرته چې نو هغه تهجد له پاسېدل تهجد له پاسېدل چې بیا یې دعا کوله نو ضرورت او حاجت به یې ولو نو خپل هغه ضرورت یې غوښتلو نو بیا یې الله نو که زما دا ضرورت خامخا پوره کړه دا وګوره دی اوده پروت دی ویزو چې نو هغه پاسېدل یم نفل مې وکړه دعا ده نو هغه ورته د خدای بنده ځان له دې غواړه د موږ ورته څه لخې نو دسی بنه کوي چې بل چې نو هغه پکې بیا اذیت ورکوي. حدود الله بچ نو هغه حفاظت به د هغې کوي. نو دی به امر بالمعروف یا بعضې کرت اکثر چې نو هغه د مور پلار په خدمت کې دومره ننوځي چې د ښځې بچو حقوق چې نو هغه پرېږدي. بعضې اکثر داسې چې د ښځې بچو چې نو د هغوی د حقوق او هغه په ځان باندې دومره لازم کې دوره پکې ننوځي چې د مور پلار حقوق چې نو هغه پرېږدي. نو الله وی الامرون دی به امر بالمعروف چې نو هغه به کوي والناهون عن المنکر او نهي عن المنکر چې نو هغه به کوي. والحافظون لحدود الله او دې کې به حفاظت کې د الله د حکمونو د الله د حدود چې الله د کوم ځای پورې اجازت ورکړی هغه ځای پورې به ځي کوم ځای نه چې الله منع کړي د هغې نه به منع کېږي. نو چې کله د اته واړه صفتونه انسان کې رالل الله دې موږ کې راولي نو د دغې کسانو دپاره بیا د جنت زیری دی. نو ځکه الله وایي وبشر المؤمنین دا سړی کامل مسلمان شو او داسې مسلمان دپاره چې نو هغه زیری ول ورکړه یعنې د الله د رضا او د جنتو. الله دې موږ د دغې مستحق جوړ کړي.
ان الله بشک الله تعالی اشترى اغستل دی من المؤمنین د مؤمنانو انفسهم د دوی ځانونه و اموالهم او د دوی مالونه بان لهم الجنه زکه چې د دوی د پاره جنت دی یقاتلون فی سبیل الله دوی جنگیږي د الله په لار کې فیقتلون نو پس دوی وجدي یعنی کافر ويقتلون او دوی وجل شي وعدا علیه وعده د دغه باندې حقا لازم دا فی التورات په تورات کې ول انجیل او انجیل والقرآن او قرآن کې حقا په معنا رښتینی هم راځي ومن اوفا او سوک دې زیات پورا کون کې به عهده خپل وعده لره من الله د الله نه فاستبشروا پس خوشاله شئ زیر واخلی ببیعکم الذی په خپل بیع هغه بایعتم به چې کوم تاسو وکړه یعنی الله سره وذلک هو الفوز العظیم هم دا د کامیابی لویا التائبون دی توبه کون کی العابدون عبادت کون کی الحامدون حمد او ثنا کون کی السائحون رجینون کی الراکعون رکوع کون کی الساجدون سجدے کون کی الامرون بالمعروف او حکم کون کی د نیک کار والناهون عن المنکر او منع کون کی د بد کارنا والحافظون لحدود الله او حفاظت کون کی د الله د حدود وبشر المؤمنین او زیر ورکا مسلمانانو مؤمنانو ته